مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلف منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيهم الله يؤتيهم ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن هذه إلا بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى النظام كيف ننشأ ثم نسوء لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فاصرفهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يجدون ما أنفقوا ولا أضل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل الجنة بربة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله صغيرة ضعفاء وأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل من الأغنياء من التعبون تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس قال إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره
إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء تضل إحداهم فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا مالوا ولا تسمعوا أن تكتبوا صغيرا وكبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله يقول الشهادة وأن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوب حذر الموت. شادا بیان د جهاد او دا کم احکام چرال دا متعلق د جهاد سره اس دیدائی کہ اللہ تعالی یو واقعیت اشارہ کئی ترغیب ور کئی پا جہاد مانی دا مرگ او ژوند دا پدې کې نه دی یو سړی جهاد ته لړ او میدان ته لړ انو دی به مړ شي نه یو سړی مرگ او ژوند د انسان دا د الله په لاس کې دی. نو علم ترى علم تعلم آیت عالم نے خبردار نی علم ترى آیاتا نلی دلی رویت قلبی مراد تقوانی الالذی ترت آکسانو خرجو چی دیوتیو آکسانو خرجو چی دیوتیو من دیارهم دکورونو دا غینا چی بنی اسرائیلو
وهم ألوف بدي حال کے چاگئی کو زرگنو چاویلی بضع و سلاسونا دیر زرو او 40 سلویخ یا او یا زرا حضر الموت دیاری دا مرگنا من بنی اسرائیل دعاهم ابلا غیلرا پیغمبر دا غی باچا دا غی عسکیل حضرت عسکیل الى الجهاد راضی دی کافرانو سره دشمنانو سره جهاد کو فحربو حضر الموت اغی او تختیدل دا وجد مرگنا فقال یا دا طاعون بیمارین تختیدلو فقال لهم الله يغيث الله تعالى موتوا مرشي مليكل ثم احياهم بياي جوندك غيلا فدواد عسكيل عليه السلام سرا ان الله بشك الله تعالى لذو فضل خاوند فضل والده على الناس فخلق مانو اللہ پارچا مانے فضل گئی ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دا خلقنا لا یشکرون اغی شکر نو باسی دا اللہ تعالیٰ دا نعمتن شاکران کی گنا وقاتلو تاسو قتال کوئی جہاد کوئی فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالیٰ کے وعلم کوشی ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ جدے سمیعن پورا اوریدن کے دے انکار دا غی او علیم دے پنیتن مانے من ذا الذی استرعیب ورگئی چی جہاد دا پارا اسلحہ پکارئی اغیر پارا پیسیر تاز انفاق کوئی دا اللہ پلا رکی من ذا الذی سوکتا غسڑے یقرد اللہ چی دے قرض ورکی اللہ تعالیٰ لرا اے ینفقو چی خرچ کی نو اللہ لقرض ورکل سمانا لا نو گورا تشبیح دا مشبہ بیہی کی ضرور نرجی من کل الوجوہ اگر سے موجودی اس زیدن کل اسد زید پشاند زمری دے نو دو بادرتون سپت دا وجہ دا وطو ادانا چی دا غلا کایا و ارسد دا زمری پشاند کی نو قرض وطا پدی وجہ معنی ہوئی کہ کم سڑے دا اللہ پلاز و رسول دی چالا قرض ورکی ناغدا امیدی چی دے میں مالا واپس را کئی دارنگی جی کم انسان دا اللہ پلا رنگ انفاق کو انو اللہ بدل داغی عوض و بدل ورکی من ذا الذی سوکتا غزر یقرض اللہ چی دے قرض ورکی اللہ تعالی لرا قرضا حسنا قرض حستا فیضاعفہو دو چندگی اللہ تعالیٰ غیلر فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و پا آخرت کی گورا تعالیٰ اللہ پلا رہے کہ پیسے خرچ کرے صدقہ دے اکڑا دا آخرت عجر دا لو مجھے کو او دا کمی پیسے جتا خرچ کری دی دا دی عوض و پدا بدل کی اللہ بدل نوری پا دنیا کی یو پا وہ یو پلس بدل در کی انو اضعافا کثیرہ واللہ اللہ تعالیٰ چے یقبضو اللہ قبض راولی تنگی راولی امتحانا ویبسطو اللہ تعالیٰ کلا وال راولی ابتلاعا وإلی حاضی اللہ تعالیٰ طرف ترجعون تاسو برد کول شئی نفیصاب لکم انو اللہ متاسو تبدلہ و ثواب در کی اس دا بلا واقع ہوئی فترعیب الالقتال مانے علم ترى اللہ ویت خبردار نے آیتا نولی دلے الى الملأ پترب دا غردلے من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا اغسرداران من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ پس دا موسیٰ علیہ السلامنا اس بار دے من قالو چلوی دے لنبی او پیغمبر خپلتا دا پیغمبر سوکو دا حضرت شمعون علیہ السلام یا حضرت شمویل علیہ السلام لنبی لهم اغا پیغمبر چاہی دا پارا وسیوت ابعث مقرر کا لنا
اے اکیم لنا جوڑ کمنگ لرا مقرر کمنگ لرا ملکن یو کمانڈر دا جنگو نو قاتلونم بکتال کو جہاد بکو فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالیٰ کے نو قال ورطا چدن شمعون علیہ السلام حل عصیتم اے ما عصیتم نردیزدی دا خبرہ آیا ند دا خبر نزدی ان کتبا کچر پرس کریشو علیکم پتا زمان القتال قتالو جہادو اللہ تقاتلو تاسو با قتالو نکی تاسو با جہادو نکی نو قالو اغیو امالنا صدی من دا پارا اللہ نقاتلا چی من با قتال نکو من با جہاد نکو علانگی وعلل القتال موجود او علتنا دا قتال دا جهاد موجود دی اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا او حال لا دجرا باسل شو منگا اے افراد زمنگا من دیارنا دا کورن زمنگنا و ابنائنا دا زامن زمنگنا فلما ارکلا کتبت مقرر کرشو علیم پا غیمانے القتال اغ جهاد پس طلب دا غینا تولو اغی اگر زیدل الا قلیلا مگر نلگ منهم دا غینا واللہ اللہ تعالیٰ چدے علیم پورا پورا عالم دے پورا پورا خبردار دے بالظالمین پظالمان سرا وقال لهم یغیت نبیهم پیغمبر دا غی چی شمعون علیہ السلام ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ جنن قد بعثا پتاکی سر مقرر کرے لکم پتا زمان طالوتا طالوت ملکن کمانڈر دا جنگ مشر افسر دا طالوت سوکو دا طالوت یا یو گڑباو چرواہاو عجز سڑیو یا جننو ساکیو باچا مارے میں چندنو علتا دو اوبو سکولو ڈیوٹی لگے دلیوا یا اگر انگریزو کپڑوں تا میرا گوڑا کن دوبیو آنو چی دا طالوت نمی ورطا واغستو نو قالو اویدئی انا یکونو کیف یکونو سرنگی بشیلو اغدا پارا الملکو اغا باچائی حکومتو علینا پا منگمانے ونحن من احق دیر حقدارو بالملک فمشرائی سر منہو ددنا ولم یؤتاو ندی ورکڑ دتا سعتا وسعت من المال دا مالنا رونو دا مالدار سڑے سرمایہ دار خلق دا دی اسم دا نظریہ دا چی عجز چی دن دے بصرف زندآباد و مردآباد ہوئی عجز سڑے اگوئی دا دا مشرائی استحقاق نشتد لیڈری مشری نوابی افسری وزیری وزارتون داوی دا چا کار دے چی چا سر سرمایہ دا نو اغیر میلی دے خو عجز دے مزندن دا سنگ مشرشی انو قال ورد پیغمبر ان اللہ بشک اللہ تعالی استفاو ورکڑ دلر علیکم پتاسو مانی وزادو او دلے پزیلت ورکڑے سوا والے ورکڑے بستتن آکولا والے فی العلم پا علم سرا والجسم اپا قوت سرا و پا طاقت سرا دا مشرائل پارا دا کمانڈر دا جنگ دا پارا تو خبری پکاری دی یو چی دکی پوہوی دکی مہارت دا علم وی نو دل اللہ علم ورکڑ دے دویم جسمانی طور دانا چی جسم غٹ تے پیڑ دے طاقت والے دے قوت والے دے او پا جنگ قوت و طاقت لگی دا دوار صفتون اللہ دل ورکڑ دی نو قالا ورطا واللہ اللہ تعالیٰ چنے نیوتی ورکی ملکہو اگا حکومت خپل ملک باچاہت خپل مشری خپلا من آغا چاہتا یشاو چھو غواری واللہ اللہ تعالیٰ چنے واسعن وسعت کو ان کے اللہ واسع ذات تے اللہ تعالیٰ علیم نے پا غیمانے وقالو علم اغیت نبیہم پیغمبر دا غی ان آیت ملکی بے شکا علامہ و نخا
ملکی د مشرای د باچاحت د کمانډرای د دا چې آیات یکم چرا به تاسو التابوت یو تابوت یو صندوق براشي فيه پای کې سکونتن په هغه کې به اسباب د سکون وي هغه کې به سکون وي من ربکم د جانب درستاسو وبقیه او باقی ماندا تبرکات بوي مما دا آغانا ترکه چې پرې خو دوي آل موسی علیہ السلام و آل هارون او آل هارون علیہ السلام تحمله الملائکہ پورتکڑوی اغیلرا الملائکہ پرختو ان فی ذالک بشک بدیکی لآیتا ضرور بالضرور نخدی اے علا ملکی طالوت پا مشرائے دسا دا طالوت والے لکم دا پارا استاسو ان کنتم کہ تاسو مؤمنین ایمان راوڑن کی حضرت شمعون علیہ السلام ورطوئے کہ تاسو سربا کہ دنو دا مشرائے علامت دالے یو سندق برازی غیبانے یو سندق براشی پاک سندق کے تبرکات موجودی موسیٰ علیہ السلام عصابی نوح علیہ السلام کشتائی باقی مندر ٹکڑے بھائی دا نور پیغمبران و تبرکات و پدے کے موجودی دابا تبرکات دا سندق دراشی دا علامت جدا صلاحیت والا سڑے دے دا پتا سمانے مشرشی دینا التبرک بآثار الصالحین نیکان خلق تبرکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو مجلس کی پخپلا وقت مبارک کٹل پا صحابہ وی تقسیم کر ٹولنا سیوا وقت مبارک دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ والدی سرالم نو دا اکابرو او دا بزرگانو چکم اشیاء استعمال کری کتاب استعمال کر دے جانمان استعمال کر لباس دا غی تبرکات دا غی چکم اعمال کری پاگئی کی دا آغا اعمالو دا آغا نیکو اثر پائی کی سوی آغا موجود ہوئی خودانا بعد خلقو عوام جدنو آغا تبرکات آغین بیا رو شرکیات شروع کی آغا مقصود بے ذات ہو گڑی آغا مقصود بے ذات نہیں بس آغی کی آغا بزرگ دی کم نیک اعمال کری دی اللہ سارے پہ کم قربت کرے دی آغا اثرات موجود ہیں آغا برکات آغا انسان لپائدہ ورکی خواہ او دا پائدہ اصل کہ اللہ ورکی پاغا سیس کی دی بزرگ بلی تبرکات کی چی دا برکت راغلی خدا دا اللہ سا دا قربت دا وجہ راغلی آئینو سیبا دے مشر شو چی دے مشر شو آئینو قصو جہاد لروان شو چی جہاد لتو نسیبا اعلان اوکو چرازی آغا دا معنی کے عمالکو جالوت اغیب بنی اسرائیل انہیں ظلمون کول راضی کی ورشور پس جہاد لا چی اعلان اوکو نسیبا لو الخکر راوت اتیا در خلق راوت چی اتیا در راوت نو تعلق بڑی اخیار کمانڈر اگر پوچ دا اتیا در ٹول دا جنگ ندی خو پا میدان جنگ کی چی دا کمزور سڑے یوزائشی بزدل سڑے یوزائشی آنو دے طاقتور سڑے دے یری بزدل کی آنو سیبا ادر تعلق چکم دنو یو دا حکمت کارو کو دے امتحان واغستو داس امتحان واغستو چی پاغیمانی چی دنو دا بیکار خلق تی پاتشی اس دا غیر ذکر دے فلما رکلا فصلا چی قوت طالوت
طالوت وته بالجنود فعل احکار خپل سرا چې هغه اتیا زرو نو قال بی ان الله بشک الله تعالی دې مبتلیکم امتحان الاستاذ بنهر پیونیر سرا چې پمیل دا اردن او دا فلسطین کې د علامه ابن کثیر رحمت الله علیه وی بین اردن و فلسطین فمن شرب من آغا چاچ اسکو منه دا آغینا فلیس منی پس دے بنی بی دا آغا چانا چه آغا ما سر جہاد تورشی سخت گرمی دا ستڑی تگی اوبرا روانی دی تکیس بین سپا اوبرا روانی دی او دا با نس گئی کچا اسکلی او دا سڑے جدن دے ما سر جہاد تمخی تنشید دے ومن لم يدعمه او آغا چاچے ونسکا غیل رفعنو پس بشک دے منی دے زمانہ دے اے من الذین یقاتلون معی دے دا آغا چانا دے کہ زمان با معیت کے بدے جہاد کئی اللہ مگر نا آغا سڑے من اعترف غرفتن کہ دے چون آغست پا یو چون آغستو سر بیدی پلاسمانی آو یو چون بس کلی فشربو اس کا غی دیر منہ دا اغینا الا قلیلا منہم مگر نلگ دا اغینا لگ پاتش نفلما ارکلا جاوزہو اس سے بدے خود تڑیو او تگیو آنو خیو بے اس کلی نو خیر ایشیناشو ایشیناشو نا غی بسے مکم قلی شد لے اس خبرگا رام کول غاڑی دمم کول غاڑی تعلق دیتا سکوئی دمم دا دمی والے پی خودن او غانون تسشو روان شو انو فلما جاوزو واللگا قالو بینئی لا طاقت اليوم نشتر طاقت مولران اندرد پجالوت و جنودی پل اخکار دا غسر تیسر غمک جد نشکولے نو قال الذین بیا کسان یظنونا چکہ دی یقین داو انہم بشک دی چلے ملاق اللہ دی با ملاویگی ثواب دا اللہ تعالیٰ تا کم من فئتن دیر کرتا من فئتن قلیلتن یوڑل لگا چکہ مدنو غلبت دا غالب کی فئتن کثیرہ پاگڑل دیر مانی بی اذن اللہ پا اذن دا اللہ تعالیٰ واللہ اللہ تعالیٰ چلے مع الصابرین امداد دا اللہ تعالیٰ سرد صبر کون کندے ولما ارکلا برزو جدی ظاہر شو لجالوتا اگا جالوت سرا و جنوبی و لخکار دا سرا نو قالو یغی ربنا اے رب زمنگا افرع علینا اسبب علینا اللہ اوری پمنگ مان صبرا صبر و ثبت اللہ ثابت و ساتی اقدامنا قدمنا زمنگا وانصرنا اللہ امداد کی زمنگا علی القوم الكافرین ومقابلہ دا قوم کافرانوں کے اللہ مدع علی براکی نفحذبوهم شکس ورکا غیلرا بإذن اللہ پا اذن دا اللہ تعالی وقتلو قتل داود علیہ السلام جالوت لرا وآتاو اللہ او حاضر آدھے ورکڑو دی داود علیہ السلام لرا اللہ تعالی الملک باچائی دیا کہ آتا پا مانا دا قضا دے وقضاو اللہ او حکم کرو قضا کرو اللہ تعالی دی داود علیہ السلام لرا الملک دا باچائے ولی آقا نبی خول اللہ ورکڑی دا وکلا او یا وآتاو اللہ او ورکی با اللہ تعالی داود علیہ السلام لرا چتنو اغا ملک باچاہی والحکمت او قوانین دا سلطنت وعلمه تعلیم ورک مما غلرا آغا یشاء چی ارادو شد اللہ تعالی رونو کلنگ اگر تعلوت آغا جنگ لجہاد لراتو لخکر راجمکو نو دا داود علیہ السلام پلان راگے چی پلان راگے نو آغا ورطوی سیبا زجدن تاتا خپل یو دوا دری بچی و تیاد کو دادا کو
ای راوستل انو طالوت و توی چې نه ستا یو بل بچی دی هغه مال راکا انو دو ورته وی چې بل زوی راوستو ورته وی دانا ستا بل زوی دی چې بل راوستو دانا ورته وی او کشر زوی مې خلاصي کمزور ساده غونته دي ته ته هغه راوله انو داود علیہ السلام راوستو داود علیہ السلام دغه ټیم کې لا کشو دور لوی نو او کمزور شانته حسین هغه په پوښ ولې طالوت چې کوم دی نو هغه لوی مقام والو چې لوی مقام والو هغه پوهېدو چې دا به دې چې کوم دی نو پیغمبر چې نه پیغمبر دغه لا پیغمبري ملاو ني نو دې په مقام د ارهاس کې ارهاس دا د اولیاء اخیری لغه درجه او د انبیاء ابتدائی درجه ان داود علیہ السلام سیوا روانه چې روانه کو دی داود علیہ السلام ته پلار باندې کاروي ما اوچت کا زوی درو زوی برابرو پدې داود علیہ السلام ځان سره تاسو واړی او سکان دا واست چې راوای غسل دلته د مسلمانانو تعداد 313 او هغه چې کوم دي کافران دا غي لخر 100,000 نسیوا او دا غي مشر جالوت چې کوم دي نو هغه د لخر مخه ته ګرځیدو او سیوا چې دغه خپل پوجي برابرو حضرت داود علیہ السلام میدان تراوت ایدا سے مخکتو دا چالو دی چولی دا کانا آنو کانے رواغت بسم اللہ یو رب چیوشتی اگر طول جسم پٹو خودے چولی صرف دا لگ زائر استر کے دائیں کارا سیبا جی داود علیہ السلام کانے راوی سے سیدھے دلتا رہا او درس سیدھے راوی سے امردار چې نور پوجو قتل چې پوه دا دور معشوم و تتا زمونږ دا لوی سردار دا په یو سیس درې کو چې موږ سره واسه چټ کوي په هغه باندې الله تعالی رو واچو او سیب هغه ټول شو ای او تختید میدان پرې نو الله تعالی مسلمانانو تصور کړه غلبه یې ورکړه نو الله تعالی وایي چې ولولا دفع الله کچرینو دفع کول نو فحزموهم باذن الله دا شکست ولا ورکه پسرا فاذن الله تعالی سرا وقتل داود وقتل داود علیہ السلام جالوت لرا وآتاه الله ورکړو ادي فیصله کړ دي داود علیہ السلام لرا الله تعالی الملک د بادشاہي والحکمت او د حکمت وعلمه مما يشاء او تعلیم ولا ورکا غلرا آغا چې فخر شو ولولا دفع الله کچرینو دفع کول الله تعالی الناس خلق لرباد بعض لرب بعض فبعض سرا لفسدت الارض نو فساد براغل او پسبکه کی ګورا الله ته پکې بعض په بعض باندې تاسو کتلی نه یو بدمعاش راوچت شي هغه د خلکو نه شوکی موږي کوي یو ته سوال جواب کوي بل ته سوال جواب کوي نو داغه د پاسه یو بل راشي نو هغه لري کې نو داغه سو خراج چلی نو هغه د پاسه بل راشي که چېرې دا نظام نه چلیدو او یو په یو موجود او همیشه نو دا په نیمه خدایي مو علاوه هغه وړول دنیا په فساد کې و یو دیم دا بګي باز لرا
بعض سرنو حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان اللہ لیتبع بالمسلم الصالح عن 100 آل بیت من جیران البلاء. یو نیک مخلص مسلمان نیک دا اللہ بندشی بھی دا آغد وجن چار چاپیرا دا آغد سلو گاونیان لکورون اللہ تعالیٰ اپتو چتے. بل حدیث کی راضی رسول اللہ فرمائی الابدال فی امتی 30 بہم ترزقون و بہم تمترون و بہم تنصرون. ابدال رسول اللہ وی دیرش دی دا دی دا وجن اللہ پتاسو بارانو نکی اللہ دا رزق نرکی اللہ ستاسو امداد کی. دا حضرت صوبان نا روایت تے یہ وجہ لا یزال فیکم 7 تاسو کی وہ خلق تاسو موجودی کہ بہم تنصرون و بہم تمترون و بہم ترزقون. دا دی دا وجہ اللہ تعالیٰ گرا دا دی اولیاء و دا نیکانو دا وجہ اللہ تعالیٰ سکئی اللہ تعالیٰ پا منگ مانے چی دین بارانو نوارے اپتن لرکی. یو نیک سڑے پا مقبرکی دا اللہ ولی خخشی و دا آغد وجنا دی نور خڑوانے اللہ سکئی غذاب لری کی اللہ پہ رحم کی. یو زل چی دنو دا منگ اکابر اکر معلم المال قاسم نانو طبی رحمت اللہ علیہ متعلق راضی قاری طیب سے رحمت اللہ علیہ متعلق راضی چاپ اعتراض کو ورطوی سیبا نیک عمل تکڑ دے انو دی بل مڑی تداغی نسنگا پائدہ رسی وچی دا سوال کونو گرمی وا او حضرت ناس تو او آغتا یو خادم بابوزے چی بابوزے وہ نا آغتا ویرا دے ماتا بابوزے دارتا ہوا یا تا تا دین ہوا رازی ابھی آؤ کی رازی وہی تیجی دا بابوزے رکتا تو ہی کماتا ہوئی تاسو ته نو چې مال هوا راځي مقصود ما ته واره کې د زمانه وجه تعالی هوا درځي که نه درځي. د دارنګې د الله یو نیک بنده چې هغه باندې الله تعالی انعامات او کرم کوي او رحمتونه پرې رالیږي نو هغه د وجې نه د هغه ګاونډیان چې دی نو هغوی ته هم فایده میلاوېږي. ٹھیک شو که نه انو تبع الله الناس بعض ببعض لفصلت الارض. دا سے اہل اللہ دا سے صلحاء اگئی موجود دی جڑاگانے دعاگانے کئی اگئی دو جن اللہ تعالیٰ دا امت افتون دا غزابون بچ گئی خواہ ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل خاوند فضل علی العالمین بمخلوقات مانے تلک آیات اللہ دا آیاتون دا اللہ تعالیٰ دی ندوها من للدی لرا علیک پتا مانے بالحق پا دلیل حق سرا پا تفصیل حق سرا وَإِنَّكَ وَبِشَكَ پیغمبر تچے لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ضرور بالضرور دا مرسلان پیغمبرانو نے تلک الرسل اللہ ویدہ پیغمبران چلی نفصلنا من فضیلت ورکڑ دے غیلرا بعضم بعض لرا علا بعض پا بعض سرا منہم بعضنا غین من آغدی کلم اللہ چے خبری کردی اللہ تعالی سرا بغیر دا واسطی دا پرختینا ورفع پور تکڑے بعضم بعض لر درجات پا درجوں کے وآذینا من ورکڑ عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم تا البینات آموجدات وآیدنا ام قوت ورکڑ وغلرا بروح القدس آم روح قدس سرا پا دیکھنا تسالور اقوال ویلو پا جبریل سرا پا انجیل سرا یا پا اسم عظم سرا یا چیدنو آغا بچکیدل دا مسندی ولو شاء اللہ کچری ارادش ود اللہ تعالی نمقتتل الذین اختلاف بنو کڑے آکسان من بعد پس دا غینو من بعد پس دا ما جاتم چرائی سر البینات آوازف موجداتو ولیکن اختلفو لیکن غی اختلاف کپتوحید سرا نفامنم باید غین من آو آمنا چی ایمان رانو ومنم باید غین من آو کفرا چاگئی کفر کو اگئی انکار کو ولو شاء اللہ کی تر ارادہ شہد اللہ تعالی مقتتلو دی بے اختلاف نو کرے پا دین کی دی بجنگ نو کرے ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یبعلو کئی
ما آغا يريد إرادة ولري يو خبرا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض اللہ ویدی پیغمبران لرا من بعض لرا پا بعض مانے فضیلت ورکڑنے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء نے دا فضیلت ہوشتے بلارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تفضلونی علی یونس ابن متا تاسو مالا حضرت یونس علیہ السلام مانے فضیلت مرا کوئی شاید پڑھنبائی سپارہ کی تیر شو لا نفرق بین احد منهم دے انبیاء پخپل مابین کی منگا تفریق نکو اس دا دے طول کے میز کے تعارض روڑا دا دے تجبیق دا کہ پا کم جائے کہ راغلی دی کہ لا تفضلونی رسول اللہ ما تا فضیلت مرا کوئی گورا اغمون پختو کی وہ کنوئی ہر چاہ تخپل وطن کشمیر دے ہر سوک چیدہ دا تخپل استاد او دا تخپل شیخ دا اغم معتقید دی او اغلب معتقد کی دل پکارم یا غتا دین دا غنا ملاوی علم وطا دا غنا ملاوی یا غتا طول دنیا ما اخپل استاز کاری نو دے لازم خبر تخپل استاد شیخ مقام و مرتبہ فضیلت بیانی خود دازی تخپل استاد و شیخ دازی فضیلت و مقام و مرتبہ بیانول چه آغی سر دا نور و نقص رازی پا نور مان اعتراضات رازی نور پس خبری کی گرتا کی لگا نو رسول اللہ وی تاسو مال دازی فضیلت مرا کوئی چه مال فضیلت را گئی اور تاسو دی یونس علیہ السلام متعلق یا بل پیغمبر متعلق تاسو کمزور خبر ہو گئی دا سے مکوئی یو دویم کی کم دے کہ کم دائے گئے کہ منگ دی پیغمبران پخپل معامل کی تفریق نکو اور دی دائے کہ جنہیں فضیلت منگو ورکو پس ظلہ بعضم علا بعض گورا پدی اعتبار مانے کہ دا طول اللہ تعالیٰ پیغمبران دی نو پدے کے فرق نشتر میں طول اللہ پیغمبران من آو پر رینکنگ کے پر درجات کے فرق دے لگا گورا یو اسپائی دے یو کنسٹیبل لے آغم پوجی دے یو جرنیل لے آغم پوجی دے پدے اعتبار مانی چتیم پوجی دے آغم پوجی دے ناٹول یو برابر دی بیا پر درجات کے فرق شتے نچلا کمنا کہ لا نفرق بین احد منهم دین مراد پر رسالت و پیغمبران کے طول پیغمبران دی برابر دی آو بیا پر مقامات و مراتب کے فرق دیکھا دا مراد دی یا ایو الذین یا کسان آمنوا تاز ایمان راوڑ دے انفقوا تاز خرق من مادا آنا رزقناکم جما روزی کڑے تاز لرا ما در کڑے تاز لرا عام مفسرین ہوئی کہ انفقو مما رزقناکم نا مراد مال و رزق تے خدای دا مال در کڑے مالدار ہے دا اللہ پلا رکھ خرچ کوا او علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ پر روح المانی کی ہوئی کہ انفقو مما رزقناکم دلینا مراد صرف مال ندے خدای دا علم در کڑے خدای دا یقوہ در کڑے دا اللہ تعالیٰ نے قوت بدنی در کڑے دے خدای در اصابت رائے در کڑے دا دا طول اللہ انعامات تین پدیمانی دا خلق سوکا دا اللہ تعالیٰ دا مخلوق خزمتو کا خواہ انفقو مما رزقناکم من قبل مخیرنا ایاتیا چراو شتا سر یومن داس سخت رد لا بیعن فیہ چی نشتر پائے کی بیع نشتر پائے کی سودا ولا حلتن او نہ پائے گی پائدہ دا دوستانی ان دوستان دا گناہون دوستان غیر متقی دوستان آو ہر چی متقی دوستے او پائدہ ورکی ولا شفاعت او نعل دا شفاعت شتے دا پار دا کافرانو ولا شفاعت شفاعت نشتے بلا اذنا والکافرون کافران جنی هم الظالمون هم علیہ ظالمان دی
आगा काफिर जिकम दे आगा मुशरिक दे आगा जालिम दे अल्लाह ला इलाहा अल्लाह ताला चदे ला इलाहा निश्चित लायक दे इबादत इल्ला हु मगर दा अल्लाह ताला रुड़ दा आयतुल कुर्सी दा दीता दा कुरान मजीद सय्यदुल आयात दा कुरान मजीद सुमर आयातुन चली न दादा ने सरदार और यदि तुमरा फवाइद दी आयतुल कुर्सी हदीस की रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि मन क़रा आयतुल कुर्सी चाज बुलुस तला आयतुल कुर्सी फी दुब्र कुल सलात मक्तूबतिन रुस्त हर यो फर्ज मुस्ना लम यमनअ मिन दुखूल जन्नत इल्ला अल मौत दद और द जन्नत पमेस के पास है बस के फिवी मर्ग को बदबख्त सड़े आगा पति जवाब निशी कोले नेकबख्त सड़े दे बद हर मुजना पस पाबंदा सर आयतुल कुर्सी हुई सलाम दे ऊपर दो आयतुल कुर्सी डाल हुआ है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ की फरमाई रवायत रानी जी कलम वयुन के सूरह फातिहा सूरह आयतुल कुर्सी हुई नुदल बद शैतान ना द शर न पनाह वर्क कम दायमान रूण ताज पे मजलिस की यरी पताज व नजर ले आयतुल कुर्सी हुई पताज व नजर न ले कम दाय के ताजुदा ज़ेन राज यरदल तपेरियान दूर मखलूक तमाता नुकसान राखे पक्का का कीदा माने आयतुल कुर्सी हुई ताकि तो नुकसान न दे यरदल आयतुल कुर्सी दुमरा फवाइद थी बस क्लक आयतुल कुर्सी हुई क्लक हुई कम नजर मानी यरा राजियातुल कुर्सी हुई द इंसान और द जिन और द हर मखलूक द शरना चेतन मान राजी नो आयतुल कुर्सी हुई अल्लाह ताला जिने ला इलाहा निश्चित लायक दी इबादत इल्ला हु दा अल्लाह ताला ने अल हय्यु अल्लाह हमेशा जो अंधेरे अल क़य्यूम अल्लाह कायम ने व तदबीर द खलाइक सरा ला ताखुदु और नबी से अल्लाह ताला लरा सिनतुन खूब सिनतुन जुटा वला नौम और न खूब दा अल्लाह सिफात अल्लाह हमेशा जो अंधेरे पला हमेशा बीखते जो अंधेरे तो आलम तहयात और कई जन वाला वर कई अल्लाह जल्ल शानु कय्यूम ने कय्यूम पर दो मानो ने लाजिमी व मुतादी हो लाजिमी दारे कि अल्लाह पखबल कायम ने मुतादी दा पूरी दुनिया ता अल्लाह ताला क़याम वर कई पूरी दुनिया कायम असाती ला ताखुजु सिनतु वला नौम नदी अल्लाह ताला लरा जुटा पर काले अना खूब लहू दे अल्लाह ताला द पारा माआगसली फि समावात पजमान की दी व मा फिल अर्द आगज पजमक की दी मिलकन खलकन अबीदन तसर्रुफा मन लल्लजी सुक आगजात यशफाउ चिदे शफाअत की दे सपारिश की इंदो पनिद अल्लाह ताला इल्ला बिइज़्निही मगर पइज़न अल्लाह ताला यालम अल्लाह ताला आलिम दिमा पासिद माने बैन अयदीम जवान दा गैन व मा खल्फहुम और रुस्त दा गैन वला युहीतूना अव इहातन शिकोल बिशैन बलगुडी गुदी सिलमानी इहातन शिकोले बलगुडी तमिन पारा तकलील मिन इल्मिही दा इल्म दा अल्लाह ताला दा मालूमात दा अल्लाह ताला ना इल्ला मगर आगा बिमा शा जो गवारी अल्लाह ताला वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वसिअ दा
قرصای دا اللہ تعالی اس دا قرصای دا مراد دے گررونو یو دا مسند قرصای دا مسند قرصای چی کمده کنا دی دا پارا دا لازم انا چی جسم او دا اللہ جل شانہو ذات دا جسم دا پاک دے نہ جسم نہ جوہر دے نہ عارض نہ مصور دے اللہ دا سے ذات دے دا مخ کے با خلقو رشید البیان وی نا رشد البیان دی خضب ہم یاد ہو مشران بڑے گا تو اسم یاد دے نہ آگئی کہ وہی نہ جسم نہ جوہر دے نہ عارض نہ مصور دے نہ دا کرسی نہ دا متشابہات نہ نہ محدثین پدے کی امرار گئی توقف گئی اور متاخرین بعد تعویل گئی نو وسع کرسیہ حبر الامت ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ وسع کرسیہ وسع علم وسیع علم دا اللہ تعالی او بلوی وسع وسیع دے علمه ملکه شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حکومت داو باچاہت داو وسیع او کرسائی کا پخپلا معنی شی سن کرسائی لگا کرسائی دا سمرات دے انو اللہ دا غیب حقیقت معنی خطوئی رومی وہی کہنا وہی ما فرستادیم اس چرحینہم ما فرستادیم اس چرحینہم کیما یا یصلح لکم اعمالکم وہی ما درولی گو اس چرحینہم دنہم چرحنا دنہم اسمان و مدارنا نہم سنگا و اسمان نشو ورپسی عرشو ورپسی کرسائی اللہ تعالی شو انتا نمی درولی گنو وسع کرسی وسیدہ کرسی دا اللہ تعالی السماوات اسمان نبانی والارض او پسمکا بانی ولا يقوده حفظهما او نسترے کئی دی اللہ تعالی لرا حفظهما حفاظت دی دوار اس گررنو السماوات جمن او الارض واحد دی تا دوار یوزائشو نو ولا یعودو حفظهن پکارو ولا یعودو حفظهن پکارو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التفسیر کی رضی جواب گئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہی کہ السماوات پمنزلت شیء واحد شو او الارض پمنزلت شیء واحد شو نو سماوات یو شیء او ارض یو شیء نو یو چوزائش نو پشو نو دید وجہ حفظ و ما ضمیر دے سوارا گئے آگا چیزنو تسنی والا لکھا ولا يمود حفظهما وهو العلی او دا اللہ تعالی عالی دے اللہ تعالی سلطانت اللہ تعالی باچاہت اللہ تعالی عالی دے پود عظیم بیر عظمت والا دے قرطبہ کی لا اقراء نشتر اقراء زبردستی فی الدین پا دین کی مدینہ منورہ کی مشرکان دو قبیلی وی یو اوس و بل حضرجو او بل مخلوق التفات کی دا خلق آغا یہودیان و آل کتاب بنو نذیر و بنو قریظہ بنو کینقاع دا مشرکان دا چدنو امیان خلق یہودیان جی کم دینو دا تاج مبتخلو او پا تجارت معنیم دا غی تولا قبضہ وا تا سے چل بکینو
چې مشرکانو باندې اوس او د حضرت دای خپل بچي يهوديانو ته حواله کړ چې هغه ولا په تعلیم ورکړي د دې بچي و يهوديانو سره پاتې کېدل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه پاک ته راغی او هغه ایمان راړ او د حضرت بیا يهوديانو سره جنگونه وشو رسول الله حکم کو دی وباسي نو چې هغه تل نو د دې اوس او د دې حضرت دا کوم ماشومان لکان چې هغه سره نو هغه غزان سره هغه لکان هغه سره نو ډیرو چې کوم دی خپل بچیا زامن اولاد هغه کوټه کول ویول زور پکو هغه وینا مو خو ته دی دا موږ مشران دی موږ دی ول عمر هغه سره تیر کړو دا یې متاثر الله کمرا ولي وجنا لا اکراه بالدین په دین کې زبردستی نشته په زور خلک مسلمانان کوي ما لا اکراه نشته زبردستی په دین په دین کې قد تبین الرشد په تحقیق سره ظاهر شوه د الرشد ایمان من الغی د گمراهینا نفمن یکفر فآچا چه کفر کو انکار کو بالطاعود فطاعود سرا فبتان سرا طاعود نه مراد بتان او طاعود مراد شیطان امراضی او طاعود جلالین وی الافلام دپار جنس طاعود ہر باطل او جعفر صادق رحمت اللہ علیہ طاعود معنی کئی چھ کل ما یجعلک عن الحق فهو الطاعود ہر آگا سیزو چاگت دا حقنا غافل کئی اغسطا طاعود تے گورا کستا اولاد تے کستا کاروبار دے کا موبائل لے ہر آگا سیزو کہ تب آگے مانے لگی آئے اور تب دا حق نسکے گی غافل کیے گی داستا سشے دے داستا طاعود داستا سشے دے داستا طاعود پوچھے بری خبر ہمانی آنو وَيُؤْمِنْ اللَّهُ او چاہ ایمان راڑ پلم فَقَدْ اسْتَقْسَقَا دبنگولی اولگولی بالعروت الاسکا آپ کڑائی مضبوطہ مانے لنفصام لہا چنشتے کٹ کے دل دپار داغی واللہ اللہ تعالیٰ لے سمیعن پورا پورا اوریدن کرے او علیم دے اللہ تعالیٰ عالم دے پسمانے سمیع دے پا دعوت دا غیمانے علیم دے پا عقیدو دا غیمانے اللہ تعالیٰ جن ولی الذین اللہ ولی دا کسانو دے آمنو چغی ایمان راوڑ دے یخرجهم و بازی غیر من الظلمات تتیارون الى النور پترب درڑاد ایمان رونو ورا اللہ دیدہ کی فرمائی کہ اللہ ولی دے دے چاہ دا ہر آغا چاہ ایمان راوڑ دے یاد ساتھ ولایت دو قسم دے یو ولایت عامہ دے یو ولایت خاصہ دے ولایت عامہ اللہ دا ہر مومن دا پارا چیدن ولی دی دا ہر مومن سر دا اللہ دا ولایت دوستائے او دا محبت تعلق دے خوب یو ولایت خاصہ دے او آغا سوک دی ان اولیاء الا المتقون اللہ ندی اولیاء اللہ تعالیٰ مگر سوک متقیان خلق پڑے دیا ایسے ہر مسلمان ولی دے ہر مسلمان تا ولی وائدہ لفظائی ولی دے ٹکتا خو یو دا ولایت عامہ دے یو ولایت خاصہ دے ان اولیاء الا المتقون چتا کہ تقوالا
هغه څه چې دی خاص اولیاء د الله تعالی دي. یخرجهم وباسي هغوی لره من الظلمات د تیارو نه الى النور. ګوره ظلمات جمع راوسته او نور دای مفرد راوړه. هغې وجه دا ده چې د ګمراهۍ لارې دا ډېرې دي، د ګمراهۍ لارې تیارې ډېرې دي او هدایت او د ایمان لاره یوه ده چې هغه اسلام دی. والذین کسان کفر کافران دي اولیاء دای الطاعوت دي یخرجونهم وباسي هغوی لره من النور د هغه رڼا نه د قرآن نه الى الظلمات په طرف د تیارو. اولئک دا کسان اصحاب النار دا خاوندان د اور دي هم فیها دی به په دې کې خالدون همیشه همیشه پاتې کېږي. ورونو دې ځای کې بعض ملحدینو سوال وکړو چې الله وایي چې هم فیها خالدون دی به په جهنم کې همیشه پاتې کېږي. حالانکه مثلا یو کافر دی د هغه 100 کاله عمر دی د کفر سوره وخت کو 100 کاله وکړو چې د 100 کاله کفر وکړو نو هغوی وایي د عدل او د انصاف خبره خدا ده چې یو سړي 100 کاله ګناه وکړو 100 کاله کفر وکړو نو د 100 کاله سزا پکار ده. څه پکار ده؟ 100 کاله سزا پکار ده. دې همیشه همیشه په جهنم کې سودی دا وایي د عدل خلاف ده. نو د هغې جواب دا ده چې ملحدینو تاسو حق او باطل خلط کوئ، دروغ وایي. مسله داسې نه ده. د الله جل شانه لا متناهي لا تعداد صفات او د الله جل شانه لا متناهي لا تعداد انعامات دي. دا کافر چې کفر کوي دې د خدای د لا تعداد صفات او انعامات نه څه کوي؟ انکار کوي. دې د وجې د ده غضب چې کوم دی هغه لا تعداد دی، غیر تعداد معین نه دي. پوهېږئ په خبره باندې؟ دا دې د وجې چې دی د لا تعداد انعاماتو د الله تعالی نه انکار کوي، لا تعداد صفاتو نه انکار کوي. دې د وجې غضب هم دومره دی. ان یخرجونهم من اولئک هم فیها خالدون. اوس ورونو مخکې رکوع کې چې دنو الله تعالی مثال ورکوي د څه چې یخرجهم من الظلمات الى النور او من النور الى الظلمات هغې مثال ورکوي. علم ترى علم تعلم آیت خبردار دی الى الذین حاج ابراهیم آیت خبردار دی آغا سړي نه حاج چې د بحث کو د جګړه کولا ابراهیم علیه السلام سره ربي پا ربوبیت در رب داغه کې ان آتاه الله ان په معنا د معاد سره د دینه چې ورکړو الله تعالی غلر الملک باچایي. دا څوک؟ دا نمرود تفسیر حاضر لیکي سلور کسان په دنیا کې داسې تیر شوي دي چې په هغې تمامي دنیا باندې هغې حکومت کړی، په ټوله دنیا هغې حکومت کړی. دوه د هغې نه مسلمانان دي او دوه د هغې نه کافران دي. مسلمانانو کې په ټوله دنیا باندې حکومت کړی حضرت سلیمان علیه السلام دی او بل سکندر اعظم د ذوالقرنین چې د په ټوله دنیا حکومت کړی. او کافرانو کې دوه کسانو په ټوله دنیا حکومت کړی، یو پکې دا نمرود دی او یو چې کوم دی نو هغه بخت نصر دی. تفسیر حاضر لیکلی دی. الله تعالی وی اذ یاد کا هغه ټیم قال ابراهیم علیہ السلام
ابراهيم عليه السلام د مخ تراغه دله دعوت ورکو دله دعوت ورکو نمرود ته وی داته چې کوم رب د بالي غرب سوته ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام د ربي الذي رب زما غزات يحيي ويميت يحيي ژوند کول کوي ويميت او مرول کوي نو قال وی دی نمرود انا احيي ژوند کول کوم او امید او زمرول کوم دوی تاسو خبره ده یو سړی بالکل په سولای او پانځایو او بس د سکندونو په کې لګوي وې دې پریرا نمرود وې نای کولاو پریو او یو روح سړی راته هغه د اواز غلغلې څنګه ان نمرود وې زموږ له ژوند کول کو انو وچی ابراهيم عليه السلام ورتاو کته ابراهيم عليه السلام دې سره پورا خاطر ولا کای نشته دي الکلات احیاء مباد دي ته وي دا وتا یو سره ژوند او هغه په خپل ځای پرې کوو اوس وته ابراهيم عليه السلام وي قال ابراهيم عليه السلام فان الله قد بشك الله تعالى ياتي ذات الكي بالشمس پنور سرا من المشرق دا مشرقنا نفعت بها تراتلو کپدی سرا من المغرب دا مغربنا ابراہیم علیہ السلام وطوی اللہ را بذات تجدی مشرقنا انور راخی دی زکر تزان تا خدای وائی تو خدای تا خدای بکنن امولدو تزان تا خدای وائی نستی دی مغربنا راخی جو مفسرین وئی وی کتا ویلو کنه چې د خدای دې د مغرب نه راوخیږي وی دا انوار به د مغرب نه راخته نمرود حق بقا پاتې شو نو فبهت الذي كفر بهتا مفسرین وی فبهت الذي كفر انو حیران شو او اغا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تو فرمائے کہ بوہتا معنی نہ تھی کہ ظاہریان وہی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا پر میں ایک پٹھان مولوی کو جس نے مجھے اس کا ترجمہ سکھایا وہی فبوہتا الذی کفر ابراہیم علیہ السلام ورتوی چې ته دا انور سکا دا ته د کاملین راو خیدو نو فبهت الذي كفر د کافر د نمرود خلا بالکل بند شو سوته شپا کشي نشي خاطر پس حیران پاتې شو بند شو بند نو فبهت الذي ان الله تعالی وی ما شاسن جو ته کوم معنا پښتون ته کړه بل څه خو جواب نه فبهت الذي كفر انو دا کافر خلا بند شو الذي اكبر چې د کفر کړه والله الله تعالی دې لا يهدي الله تعالی هدایت نبی القوم الظالمین قوم ظالمان تا او کلذي یا ته خبرني د هغه سړینا کلذي هغه سړی مر دې تیر شو على قريه پاکلیمانی دا بیت المقدس او دا سوق الذي دا حضرت عزير عليه الصلاة والسلام مر على قرية وهي خاوية بدي حال کی دا کل را غرزید له على عروشها سرد چتنو دا غینا نو قال عزير عليه السلام انا يحيي سرنگ جوندے وکی هذه الله دی کلی لرا آل دی کلی لرا بعد موتها پس دا مرگ دا غینا نفعاماته اللہ پس مرگ اللہ تعالی اغلرا مئت عام سلکالا ثم بعثه بیائی راپور تکو نو قال بیوی وتکم لبستا تا سمر وقت تیر کو نو قال بیوی عزیر علیہ السلام لبست ما تیر کردے یومن یورن
او بعد یوم یا نیمرد انو وزیر علیہ السلام تیری دو انو خیال راغی چی یرا دا خار دا روان دا کانڈر دا بیا سن آبادی دا خلق وسن دوبار راجندگی سیبا وزیر علیہ السلام کی ناست کڑا خوراکی کو ڈڑیو لگولا وسرا سورلی و خر وسرا او دی غاڑی تا چی دے انو انگور وسرا سرکا وسرا چی انزور وسرا چی کی ناست ڈڑیو لگولا دشو اللہ سل کالا اندو پاتا سل کالا پس پاسو چی سل کالا پس پاسو ورطوی کم لبستا سورا وقت تیر کر آچه وقت اللہ اخبر زانے تا مولیدو وجہ سے نیمہ رنگ پا تیر شا کہ دیسی دست تیر اللہ ورطوی بل لبستا میں طعام سل کارتا تیر کردی اس اللہ ورط اخبر قدرت خی فانظر الى طعامکا اگر اخبر طعام خبلتا طعام انزر رخرابی روغ رمضو وشرابک و سرکی خبلتا دا انگروا لم يتسنى دا ند خراب شوی ند بدبو شوی وانظر اگر الى خمارک عادراز گوشتا دا خرخ خبلتا ولنجعلک آیتا للناس نا آخر آخاری شوی لنجعله دا وور پی عطب تماتوب راو باسی لنجعله من اگر را غلرا ولنجعلک دا پارجی من اگر دا تعالی یا مفسرین بلوی فعلنا ذالک اللہ دا کارمو کو لتعلم چتا خبردار شو ولنجعلک دا پارجی من اگر دا تعالی آیتا نخا للناس دا پار دا خلقو فباز بعد الموت مانے وانظر اگر الى العظام فترب دا اڑو داغی کیفا ننشدها سرنگ من حرکت وردو اغیلرا ثم نکسوها بعمل اچو اغیت لحمن وحا فلما ارکلا تبین له چی ظاہر شاغت دا خبر قال بیوی اعلم ذکوشم پدی خبر مالک ان اللہ بیشک اللہ تعالی علی کل شیئن فہر یوسید مالک قدیر قدرت والا دے اس بل احراج اللہ تعالی مومن دا ظلمات نور تا قصد ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام رب اے رب زما ارنی ما توخی کیف تحی الموتا سرنگت جوندی کی مڑی نو قال وط اللہ تعالی اولم تو من آیت باور نکے نو قال ابراہیم علیہ السلام بلا او خدای زما باور دے ولیکن لیکن دبار دے لیتمئن چی مطمئن شی قلبی رزما ابراہیم علیہ السلام یا اللہ دا بدن کی خارج دا دوبارہ تسنجن دیکھے اللہ وطیو ابراہیم استا کی دے نشت دا ابراہیم علیہ السلام اللہ دما کی دا دا تپوز دی دا پارا کو چھے خبر دا علم الیقین نا پا عین الیقین و پا حق الیقین راشی کہ مشاہدی ذرا رب مطمئن شی یا دیمت توجی دالا تفسیر اتقان کے علامہ جلال الدین سیوطی سے ہوئے کہ ورطوی لیتمئن قلبی دا قلبی دا دا ابراہیم علیہ السلام دوست مرگرے ہو اللہ زما ہو باور دے زما ہو عقیدہ دا وچے دا ابراہیم دا ملگرے میں قلبی وچے دے مطمئن شی اللہ ورطوی قالوا لا تنفقوا أربعة من الطير أرسلور مرغى من الطير مرغونة ثلور أنواع فصرهن فازدع زمك
कीमा का इले का जानता सुम्मा जअल ब्याउ गर्दो अला कुल्ल जबलिन पहाड़ यो गरमान में होता गईना जुज़अन से ईसा सुम्मा दुन ब्याउ वापस व आवाज वर का गई लरियातीना का राजी बदई तादर सायन पमंडा वालम वजअन अल्लाह बिशकल्ला ताला चले अजीज़ पुरा आलिम हकीम हिकमतुन वालदे अल्लाह वर्तवी सलूर मरगाय वाला दा सलूर वाला मरगाय हलाली का दा कीमा का यो बल सारा गाड़ी वड़ी गाड़ी वड़ी की द पसलूर अतराफ द गुरुन मान दा सलूर सी की और ब्यात यो यो मरगाय आवाज वरकावा आगा बराजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलूर मरगाय हलाली कीमा की गाड़ी वड़ी की और सेबा सलूर गुरुनु माने तो तरफुन माने कियो जवाब पे वर्को के में मार गाय ना खबर आती दा सलूर के में मार गाय में नियो तावस यो कारो यो कुंतावा और यो चेदन आगा चरो सूफिया के मौलाना रूप के लोग बयान कर दे वही गोरा दसलूर मारगाय दायर आवाब स्थिति दसलूर सिफतु नदी तदई सलूर खुयु नदी क्या खुयु ने चाटनी करो दारंगी वही तासो ताखबल सलूर सिफात में तक अल्लाह बरता हयात अबदी दर गोरा यो सशेदे यो कोंतार दा कोंतार अन ब कोंतार की जलबाजी दा आगा चिलेनो जलबाजी कई नसानो जलबाजी उबासा अलउजरत मिन अश्शैतान वेम कारगरे कारगज कम दे आगा मुदाई खुरी आनो दा हराम खुराक दा सिफत दजान में लरे आने बताता हयात अबदी राजी और यो जिकम दे तावस ते तावस तावस चूल स्टाइलू न कई को जीनत के लगे आई नत्तदा स्टाइलू न और जीनत प्रेरा रूमी वही शुदाए गुलाम सूरत शुदाए गुलाम सूरत बमिसाल बुत परिस्ता तुझ यूसुफी वाले किंसो खुद नजर नदारी वही तना शुक्लुनो द सूरतुनो गुलाम शु याद बल्लो शुक्लुनो याद अखबल शक्ल टोलर इनी तौलाड़ बमिसाल बुत परिस्ता बुत परस बुत सिद्ध लगई अत्तोलर दे शक्ल तल गया तुझ यूसुफी वाले के ताकि अल्लाह ताला लकद यूसुफ अलैहिस्सलाम लो कमालात खिली सोए खुद नजर नदारी और तसन के जान का नजर लगे जान का ख्याल लगे नो दा सिफत दा हुसन परस्ती दा सिफत जान न लगे और बल जिकम दे अगर चर की हिरस जान दा हिरस लरेका आनो अलम कमाल तारा सिखा आनो सुम्मा जाती इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह वर दावफुल जो पूरा सदा सीधा आजा इंसान बरा जब को वालम अन्न अल्लाह अला कुल्ल शैइन हकीम अजीज आलिम दे अजीज दे आलिम दे हकीम हिकमतुन वाले मसलुल लदीना उस आगा दा मिसाल ने वर्कुल
يخرجهم من الظلمات الى النور وباسي الظلمات نستا نور تا انو مثل الذين الله مثال كثانوا ينفقون إذا خرج كي أموالهم مالنا في سبيل الله فلارد الله تعالى کی كمثل حبة مثال لاغي مثل الذين مثال لا كثانوا نقول ينفقون كمثل حبة دا کسان مثال پشان تعلی نہ دے بلکہ دے مضاف دے مثل نفقۃ الذین مثال دادی مشین خو نه لګول وګورا مثل الذین مثال لا کسان ينفقون آپ بھی دین مشتے اللہ نے خیر آغم بن شو